د الخدمت فاونډیشن زنانو لخوا د لاک ډاون نه متاثره په سوونو یتیمانو کونډو او نادارو باندې راشن پیکجز او د اختر تحفې تقسیم کړای شوي دي. د الخدمت مردان زنانه نگران فوزیه اوان وینا ده چې تخبای او مینگورہ کې په کونډو او یتیمانو کپړې خوراکي پیکجز او نقد پیسې تقسیم کړای شوي دي. د هغې وینا ده چې موجوده بحران کې حکومت فلاحي او ریاستي ادارو لا په شریکه کار کول پکار دي. ټول طبقات چې دي نو متاثره دي پوره دنیا کې او دې سره چې دي خصوصا زموږ هغه وروڼه چې هغه د روزانه په بیس باندې هغوی انکم ذریعې دي او هغوی سره سره زموږ هغه کونډې خویندې چې هغه د مخکې نه چې دي نو یو غټ ازمایش کې دي او معاشي حالت چې دی نو د هغوی مستحکم نه دی او زموږ الخدمت فاونډیشن وروڼه خویندې چې دي نو هره میاشت کې د هغوی څه معاشي سپورټ هم کوي او د هغوی د ماشومانو اخلاقي او دینی تربیت هم کوي. نو زموږ دغه خویندې الریډي چې دي د معاشي مسایلو شکار دي نو خصوصا اوس په دې وبا دوران چې دي هغوی نور هم متاثرې دي. موږ د وبا د شروع نه واخلې تر اوسه پورې چې دی زموږ ټیم الحمدلله بلکې زه چې اکثر خبره کوم نو زه د الخدمت خپل وروڼه خویندې چې دی نو زه دې ته غازیانې کرونه وایم